الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سورة الكوثر مکی سورت تی په اعتبار ترتیب قرآنی سره یو سلطم دی نازلېدو په لحاظ سره دا سورت پنځلسم دی په دې سورت کې یو رکوع 3 آیاتونه دي مخکې سورت سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې سورت کې د مخالفینو کافرانو اعمال قبیحه ذکر شو اوس په دې سورت کې نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړي کله چې شان نزول لري سورت تاسو کله چې نبی علیہ السلام شریف چې حضرت قاسم رضی الله عنه وفات شو یو کافر داغنو معاذ ابن وائل نبی علیہ السلام پسې ټوکې شروع وې د نسل ختم هغه زوی او وفات شو نعوذ بالله تا ابتر دی دا بینام نشان دی د دسو خاندان نشته دی به ختم شي الله جل شانه نبی علیہ السلام ته صورت نازل کړ چې تا ته موږ حوض کوثر درکړي ته د خپل رب عبادت کوه او ستا دشمن د عاصم بن وائل یا کوم مشرکان اعتراض کی د دې نسل ختمېږي حوض کوثر نبی علیہ السلام ته الله پاک په جنت کې او داسې حوض ورکړي چې د هغې سره به لوښي دومره لکه د اسمان د ستورو په اندازه باندې انس رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام موږ سره یو پیر په جماعت کې ناګهانه پې خوب راغی خوب نه چې راپاڅېده نبی علیہ السلام خاندل او سر یې اوچت کړ موږ ته تپوس وکړ تاسو یې ولې خاندل نبی علیہ السلام وفرمایل په دې وخت کې په ما باندې یو صورت نازل شو بیا دا صورت انا اعطیناک الکوثر یوې تاسو ته پته ده کوثر څه شی دی صحابي فرمایي موږ ته پته نشته دی نبی علیہ السلام کو فرمایي چې دا په جنت کې یو نهر دی الله ما سره دې وعده کړی چې په دې کې ډېره زیاته پیدا ده او په دې باندې به د قیامت په ورځ کې زما امت سیراب کېږي او د دې نه به اوبه څښي زما امت باندې به دا اوبه زما رب څښي دې سره به دومره لوښي پراتې لکه د اسمان د ستورو بعضې کسان به داسې چې هغه به دا فرشتي زما د لاس د اوبو د څښلو نه منع کوي زه به ته چې دا خو زما امت دی ما ته راپرېږدي چې زه پرې اوبه وڅښم دا فرشتې به راته وایي چې دا ستا امت دی خو دې بدعات شرکیات ایجاد کړي دي ستا نه بعد دې ګمراه شوي ستا نه بعد دې نورې طریقې شروع کړي دي لکه نن سبا اهل بدع دي بریلیان هغه خلق چې نبی علیہ السلام ته عالم الغیب وي نبی علیہ السلام ته مختار کل وي نبی علیہ السلام ته حاضر ناظر وي یا د دین مراد د دین بعد هغه خلق دي چې هغه په الحاد سره گمراه شوي دي د دین د ثابت شوه مسلو نه انکار کو د دین هغه مسلې چې په قران کې وي دوی په وی دا شرک ته دا بدعت ته دا گمراهی لکه مثال د ائمه مجتهدین رهنمایي حاصل اول په قران کې الله ذکر کړی دي او دی را پاسېدل وی په مذهب باندې چلیدل دا شرک دی او په مذهب چې چلیږي نو شرک کې کفر کې یا د نن سبا زمانه یو بدبخته بدصورته منیر کافر را پاسېدل او د دین د ثابت شوه مسلو نه انکار شروع کو چې د قیامت پر ورځ باندې الله پاک مخته الله پاک دای را پاسو حوض کوثر باندې نبی علیہ السلام ته ورځي نو دوی به فرشتي رامنې کی او دوی به جهنم ته ورغورځي په دې ځای کې فصل لربك وانحر
د غیر مقلدین او عالم دی ثناء الله ابرتسری هغه په خپل فتاوی کې لیکي دین مراد لاسونه پسینه باندې خودل چې لاسونه باندې نارینه او زنانه دواړه پسینه باندې دی وای دا آیت دلیل دی دروغ وي په قران باندې قران کې دا راځي چې مونږ کاوه قرباني کاوه وانحرنا مراد قربانی دا وانحرنا مراد پسینه باندې لاسونه خودل دا په قران کې تحریف دی غیر مقلدین سره پسینه باندې د لاس خودو د پارا هیڅ قسم صحیح دلیل په دې باب کې نشته چې راکم اوس خدا لاسونه د سینې نو چتکړي په ماره کې خودي حالانکه دا په شرعاً نشته په قران کریم کې حدیث مبارکو کې د دې ثبوت نشته البته حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی سنت طریقه د نارینه د پاردا د چلاسونه بعد د نامې لاندې دي او حضرت وائل ابن حجر رضی الله عنه فرمایي چې ما نبی علیہ السلام وکړو چې نبی علیہ السلام لاسونه د نامې لاندې خودو نو د نارینه د پارا لاسونه د نامې لاندې خودل سنت دي او دا څوک چې په ماره کې یا پسینه باندې دی دا د سنتو نه خلاف دي نو فرمایي ان اعطيناك الكوثر یقینا من تا درکړه کوثر تاسو رم وعده وکړه د حوض کوثر فصل لربك تمنز بیان منز کو د خپل رب د پارا ونحر او قربانی کوا ان شانئک هو الابتر یقینا استا دشمن چې دا ابتر دی دا منقطع النسب د خاندان یې ختمي